بسم الله الرحمن الرحیم. اوس ګوره دا باقي اوقات خو شو که نه، طلوع غروب د هغې لپاره یو زاویه ده چې 90.83 دغه رنګې فجر او عشاء د هغې لپاره هم یو زاویه ده 108. هغه بل قول چې دی رشید احمد مفتی رشید احمد صاحب چې وي که نه، نو که چېرې په هغې باندې روباسي نو بیا به 105 لګي، بیا به کومه زاویه لګي 105. د 105 مطابق به بیا وقت درکړي. پوه شوې بې؟ د ماسپښین وقت ته ایستل هم اسان دي، ځکه نصف النهار خو ته ایستلی دی که نه، 12:23 نصف النهار دی که نه. نو ما راته ویلي چې دا خو هغه چې د نور مرکز زمونږ په طول البلد د پاسه شو نو دا ټیم وي. اوس به دې کې مکروه وقت کم یو دی، د دې نه 5 منټ مخکې او 5 منټ بعد، نو 10 نو ګویا کې مکروه وقت به په څه ټیم شروع شي؟ په 12:18 او ختم به په څه شي؟ 12:28. دا به مکروه وقت شي. نو د 12:28 نه پاخوا به بیا د ماسپښین ټیم شروع شي. ته چې نقشه جوړل ته به کې ولیکې ظهر، هغې ته به لاندې څه ولیکې 12:28. اینه وخت کې ولیکې نصف النهار، هغې ته به ولیکې 12:23. پوهېږي بې؟ ښکته به ورسره په هدایتو کې هم ولیکي چې نصف النهار نه 5 منټ مخکې مکروه وقت شروع شي او د ظهره پورې مکروه وقت وي. پوه شوې بې؟ دقه دغه اوس چې د مازدیګر وقت راوباسو نو د دې نورو منځونو لپاره خو زاویې متعینې وي، او د مازدیګر دپاره زاویه متعینه روزانه په هغې کې بدلون راځي، څه نه څه تغییر پکې روزانه به بنیاد راځي. پوه شوې؟ نو اول به چې ته د 28 فروری اوقات معلومې، نو د 28 فروری زاویه عصر به مخکې معلومه کړي. پوه شوې؟ بیا مې راته ویلی عصر چې دی په 2 قسمه دی، یو عصر حنفي دی او یو عصر شافعي. پوه شوې بې؟ نو عصر حنفي چې وي دا د فیء الزوال سره مثله 2، او عصر شافعي چې دی نو هغه د فیء الزوال سره 1 مثل، دا چې جمع کړي. ٹھیک شوله؟ نو قاعده بیا دواړو یوه ده، خو په یو کې 2 دی او په بل کې 1 دی. قاعده زاویه عصر، عصر حنفي داسې وکړه. دغه به مونږ را معلوم کړو، زمونږ دغه مقصود دی. پوه شوې بې؟ دا زاویه وختي ثابته کړه که نه، دا خو په دې طریقه جوړه شوې. پوه شوې؟ ووایه تو زاویه د قاعده tan inverse یو بریکټ شروع، بیا 2 جمع 10 بریکٹ شروع بی منفی ڈی یو بن. دقه زاویه د زاویې لپاره دا قاعده ده. پوه شوله؟ اوس داسې وکړه چې 10 انورس 2 جمع 10 بی سے شہرے عرض البلد 34.515 منفی ڈی منفی 7.906 تردیدہ بن دا بیدائیو بن دا بسیدہ کرد. پوشوی بھی کیلکولیٹر کی چلیکے نو دلتا ڈبل منفی لکہ دی بل بریکت ضرورت بیا نشته ها. پوشوی بھی او بل یو اسانه طریقه یم ده هغه دا چې منفي او منفي دواړه څه شي جمع شي که نه. نو د ډېرو ورځ کې ته دا جمع صرف راوړې دا بل بریکت دې ختم کړي بیا هم صحیح نتیجه درکړي. ها که ډبل منفي دي کې په کیلکولیټر کې او که څه نه کې جمع دا ډبل منفي صرف په دې 6 میاشتو کې دا راځي.
ٹھیک ده او بیا د 21 مارچ نه پاخوا باندې 21 مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست ستمبر 21 ستمبر پورې بیا به کې منفي نه شپږ میاشتې د 21 ستمبر نه پاخوا بیا منفي شروع شي نو پای کې لږ ورته کې دغه کګلیچ راځي نور څه مسله نه ده خو په دې ځای کې کیلکولیټر کې ډبل منفي ولیکي که نه کوم به جواب صحیح درکړي یا به یوه جمع ولیکي به صحیح جواب درکړي دا حل کتو شپ 10 یو بریکټ شروع 2 جمع 10 بریکٹ شروع 34.515 منفی بیا منفی 7.906 یو بند بیا بس بلون بند دی درله درکړه 71.05 دا زاویه دا شوه عصری حنفی زاویه دو د 28 فروری څه شي د 28 فروری ها د 29 فروری به جدای د 1 مارچ به جدای د 2 مارچ به جدای اوس پورا کال به دغه صحیح جدا جدا بدلیږي به چې د روح کال هغه د بالفرض را معلومې کړې د دې ځای بل کال هم اقرنګي یو فرق نشي وشوله زاویه شمس دلته موږ اوس معلومو مازیګر که نه دا دې لرې که زاویه شمس د عصر دپاره هغه شوه 71.05 وشوله قرآن کم ده هغه بل بوټ شته وړی دی راوړه تو اتباعي را دی خو دقه دقه دا بره پرېږده او دغه او دا بله کرښه پرېږده راوړه تو دغه داسې دی چې لږ په پلنوي کړو نو هغه ټوله قاعده پرې ولیکل شي که نه چې نور څه حکمت پکې نشته دویم کې دقه کې هم کېږي ټول دا لنډ دی نو ټوله قاعده پکې راځي راوړه تو راشه اوس ایچ مساوي کاز انورس بریکټ شروع یو وړوکی بریکټ شروع کاز څه شی دې کې به ولګېږي که نه 71.05 بیا منفي ساین بی وای 34.515 ساین وایبل منفي 7.90 یو بل تقسیمی بریکٹ شروع کاز 34.515 کاز منفی 7.90 یو بند یا کسی بل بند یا تقسیمی وشو اوس دا کاز انورس یو بریکٹ شروع بل شروع کاز 71.05 منفی ساین 34.515 بیا ساین منفی 7.90 بریکٹ بند تقسیم بل بریکٹ شروع بیا کاز
34.515 بیا کاز -7.90 چې یو بند بیا پسې بل بند بیا تقسیمې 15 د دې نه راغلو د خیره 4.09 پوهېږې ها دا یو جمله ستا دا اوس وقت راوباسو د مازدیګر که نه نه دا لا مکمل شوی نه دی چې دی ودي دا به اوس د مازدیګر د ننني مازدیګر وقت راوباسو .029 ټیک دی اوس راشه ما تاسو د وختي ویلي وو چې کله د نصف النهار نه مخکې وختونه راوباسو نو د نصف النهار د وقت نه به یې منفي کوو که نه او چې د نصف النهار نه بعد وختونه یې ماسخوتن ماښام مازدیګر کار وکړو نو هغه به بیا د نصف النهار سره څه کوو جمع کوو دا به اوس د نصف النهار سره جمع کوو نصف النهار څه شی 12.384 اشاری دا یو ګروالی هم څه خبره دغه ته اشاری نظامونه چې په اسانه په کیلکولیټر کې وشي اوس دا جمع کتو جمع 12.384 د دې نه راغی 16.413 ٹھیک شو اوس دا غنټو منټونو ته بدل کا دین راوے 16:24:47 وہی میں پدی کے قانون سرے 47 سیکنڈ رالا ہاں دلتا بیو میں سیوا کو او دغه سره بسی چلو کو دا بختم شي نو د مازیګر ټیم 16:25 د دین اوس 12 منفي کتو نو 4:25 پی ایم که 16 لګي بیا خو کې ایم پی ایم نشي لګولې کنه 4 دا پی ایم شي څه ټیم دی مازیګر ٹھیک دی دغه مازیګر ټیم شو پوښوي به دې سره د مازیګر ټیم دا وروت بالکل صحیح پکس دای طریقه دا حسابي طریقه باندې اوقات ایستل دقه چلے وشولا یو بل طریقه وی د اوقات ایستلو کمپیوټرایز طریقه په نیټ باندې نو هغه خو نیٹ لخپل طول البلد عرض البلد ورکا گوگل نے ورکا جواب دل بسی کاغیل نه ورکې نو د اوقاتو لپاره خپل پروګرامونه دي یو پروګرام دی مینارټ پروګرام ورته وایي یو بل دی ایکورېټ ټایم ٹھیک شولا نور بشمار اذان دی یو مختلف نور پروګرامونه مشته چې هغې له خپل طول البلد او عرض البلد ورکې نو هغې دننه هغه پروګرام داسې جوړ کړی چې هغه به تا ته د دغې طول البلد عرض البلد ټوټل د میاشت وله که ورکې که کال وله ورکې که ورځ وله ورکې هغې پوره نقشه به درله درکړي چې تاله نقشه درکړي به تاله پکس نقشه درکړي لکه دا وختونه چې موږ روباسل دا پکس وختونه دي که نه ته به بیا هغه ځان سره په یو پاڼه ولیکې ماښام ټایم کې پکې یو 3-4 منټه احتیاط جمع کړي پوه شوې پې نور وختونه چې نه جمع کې پکې احتیاط جو سیټ دي په خپل ټیمونو باندې نصف النهار کې به لږ وضاحت وکړي لاندې یا نصف النهار دا وخت چې کوم دی نه 10 منټ مخ 5 منټ مخکې او 5 منټ وروستو دا مکروهه وخت وي دا څه وي مکروهه وخت وي پوهېږي پې عام طور چې خلک نقشې جوړوي نو په دغه کمپیوټر باندې جوړوي
ٹھیک شو خو چې څوک یې په کمپیوټر جوړه کړي نو د هغې لپاره بیا یو احتیاط دا پکار وي چې تاسو دا حسابي طریقه باندې عمر وباسئ پوه شوئ او دویم بیا د دې اوقاتو مشاهدې هم وکړئ لکه مثال تا د فجر صادق وقت راوباسو نو فجر صادق په ټیم کې هلته رڼا شروع شي که نه نرشه سار پاسه او فجر صادق هغه مشاهده وکړه داسې علاقې ته لاړ شه چې هلته افق ښکاري او وګوره د عشا ټیم دې معلوم کو په کمپیوټر دې معلوم کړه نقشه دې راوباسل او په حسابي طریقه یې هم وګوره او بیا یې مشاهده هم وکړه چې واقعي په دغه ټیم هغه شفق ابیض غروب کیږي او که نه پوه شوې پې د مازدیګر وخت دې راوباسو د مازدیګر وخت بیا په کمپیوټر دې هم راوباسو په حساب هم راوباسئ حساب هم پخپله وکړه او بیا یې مشاهده هم وکړه دایره هندیه جوړه کړه چې واقعي دغې ټیم له د هر شي سوری د زوال سره 2 مثلو ته رسي او که نه نو که ستا کمپیوټرایز نقشه ستا حسابي نقشه او ستا مشاهده دا 3 واړه یو شانتې وي دا نقشه قابل عمل ده اوس دا محتاطه نقشه ده پوه شوې او بیا پکې کوشش وکړه چې احتیاطونه پکې اړوده سره جمع کوم پیکس نقشه ورکړه که ډېر دغه کې نو د ماښام په ټیم کې احتیاط ورکړه یو 3 منټه یا 2 منټه یا 4 منټه پای کې څه وکړه احتیاط ورکړه او هغه احتیاط ورسره جمع کړه نو هغه محتاط وخت چې کوم دی هغه به نقشه کې ولیکه پوه شوې پې خو د هغې لپاره لازمي خبره یو دا چې ته د کمې علاقې نقشه راوباسې نو خو عام طور د ضلعو خلک راوباسي که نه نو چې د کمې ضلعې نقشه راوباسې نو د هغې ضلعې د مینس کلی معلوم د مینس کلی معلوم او د هغې مینس د کلي عرض البلد او طول البلد په بنیاد دا نقشه جوړه ده پوه شوې پې کوم عرض البلد طول البلد باندې چې تا دا نقشه جوړه کړه نو د دغې نقطې نه هر طرف ته هوایي 27 کیلومتر وګورئ دا نقشه چلیږي صحیح د 27 کیلومترونو چې سیوا کېږي نو بیا پکار ده چې دا نقشه ته په هغه ځای کې اپډیټ کړي بله نقشه هغې نه جوړه کړي ځکه چې بیا پکې فرق د منټ د پاسه کېږي فرق پکې د منټ د پاسه کېږي نو 27 کیلومتر وګورئ دا نقشه صحیح د دغې علاقه کې استعمال صحیح استعمالېږي پوهېږي پې زمونږ یو بې احتیاطي مونږ دا کوو چې مونږ بس نیټ له نوم ورکو لکه زه د بونیر نقشه راوباسم یا د سوات یا د صوابۍ یا د مردان د بل ځای بس نیټ له هغې ضلعې نوم ورکو چې هغه راته څه طول البلد عرض البلد راکړي چې په هغې باندې په نیټ نقشه راوباسو او ډایرکټ ورته لاندې ولیکو مفتي پلان کې خپل نمبر ورسره مو لیکو رابطه راسره به دې کوئ نور نه مو مشاهده کړي نه مو حسابي طریقه یې رایستلی هم نه شو او کوشش هم نه کوو د رایستلو پوهېږي پې نه یې د یو ټایم مشاهدې خو بس صرف حق نیټ ته او کمپیوټر ته ډاډه صرف والي او بل دغه طول البلد عرض البلد چې مو نیټ نه راوویستو نو نیټ خو تا ته جغرافیایي منځ نه درکوي کله کله به جغرافیایي منځ هم په بعضو علاقو کې درکوي اکثر داسې چې د دغې ضلعې هیډ کوارټر چې وي د هغې هغه رالي یا د دغې ضلع کې چېرته یو مشهور کلی دی مشهور ځای دی د هغې هغه رالي لکه زمونږ په بونیر کې پیر بابا مشهور دی که نه هیډ کوارټر زمونږ ډګر دی دا خو دواړه طرف ته دي دا خو په منځ کې نه دي که نه پوه شوې نو دغه احتیاط پکې هم نه کوو نو په نقشو کې ځکه زمونږ اختلاف راشي دویم نمبر بې احتیاطي مونږ دا کوو چې احتیاط پکې بې احتیاطه ورکو احتیاط پکې څه ورکو بې احتیاط احتیاط پکار دی چې په ماښام کې ته صرف یو 3 منټه یا 2 منټه یا 4 منټه ورکې خو ځان له د مخکې نه معیار جوړ کړي او په سره لاندې وملیږي چې په دې ماښام کې مونږ 3 منټه احتیاط جمع کړی دی تاسو پسې نور احتیاط مه کوئ نو که زه 3 منټه احتیاط په ټول ماښام منځونو کې ورکړم نو زما او دا بل نقشه خو بیا یو شانتې راغله
نو خلک به بیا وایي چې ګوره دا یې د هغې نه پروسټیټ کړی نو زه بیا دا بې احتیاطي کوم چې زه وایم چې ودرېږه د ده په دې کې د مازدیګر هغه 4:25 دی که نه وایي چې زه ورته 4:26 کوم یو منټ یا خوا یا دی خوا د ده په دې کې 25 دی نو چې زه ورته 24 کوم نو د بلې نقشې نه د فرق په بنیاد باندې مونږ احتیاطونه بې احتیاطه ورکوو نو د هغې د وجو نه هم په نقشو کې اختلافات پیدا شي پوه شوې په هره ضلع کې 4 او 5 شپږ نقشې دي که نه یو 5-6 کسان داسې وي چې هغه په دې فن باندې پوهېږي او هغوی په دې کښېني دا ټول اختلاف به یې نقشې ختم کړي یو نقشه به یې هغه ایستلي پوه شوې او بیا پکې زموږ د حکومتونو هم ذمهواري جوړېږي زموږ حکومت لکه ډي سي څومره اسټیبلیشمنټ دی یا نور د دې کمیټۍ چې کومې هلال زونل کمیټۍ دي د هغې ذمهوارۍ دي چې هغوی په دې مسله باندې کښېني او د دغې علاقه کې چې کوم پوهه کسان دي دا راغونډ کړي او هغوی ته ووایي چې یو نقشه جوړه کړي او په هغې باندې سرکاري دستخط یا مهرونه ولګوي او په تمامو جوماتونو کې بیا هغه ویزان شي نو بیا به د نقشو دا جنګ جګړې او دا شر و بل فساد به صحیح دا به الله تعالی ورسره ختم کړي پوهېږي پې او ډېر کبې زمونږ هم مونږ په خپله په نقشې جوړولو پوهېږو نه او نقشې جوړو د ټول کال کې یو مونځ وخت یو سړی نه شي رستی او هغه هغه نقشې جوړه پوهېږي پې که نه نو خامخا به دې بیا بې احتیاطي راځي ځکه چې پوه خو بې نه دی که نه نو خدای دې کړي چې مونږ بیا اول ځان پوه کړو او بیا ښکلې اتفاقي او نقشه ځان تیاره کړو په دې باندې پوه شوئ که نه دغه قیصه ده بل به تاسو به پکې د څه کمې ورځې راوباسئ ځان به پرې مشق وکړئ